أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما محترم مسلمانان الله تبارك وتعالى منگو تاسو له بشمیر انعامات او نعمتونه راکړي دي په هغه انعاماتو کې او په دغه نعمتونو کې د ټولو نلوي نعمت او عظیم شان نعمت هغه قرآن کریم دی قرآن شریف د الله کتاب دی د الله کلام دی منزل من الله دی زمونږ په ایمان دی زما محترم مسلمانانو الله تبارک و تعالی دنیا ته نور کتابونه هم را لېږلو تورات شریف انجیل شریف زبور شریف او سل صحیفه واړه کتابونه لیکن نن هغه په خپل حقيقي شکل کې نشته ده یو ځل چې چاپ شوی دی نو په دویم ځل پاغي کې تحریف راغلی دی رد و بدل پکې راغلی واحد یو قران عظیم شان دی چې سورلسنیم سو کال وشو او په قران کریم کې تر نن ورځې پورې یو زبر زیر کې بلکې یو نقطه یو ټکی ولا اوسه پورې چا بدل کړي نه دی او نه بدلول شي او جدادا چې د مخکینو کتابونو د حفاظت ذمہواری الله تبارک وتعالى انسانانو تسپارل وا چې د دې حفاظت وکوي او د قران کریم د حفاظت ذمہواری الله تعالی په خپل ذمہ غستله الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بیشک مونږ دا قران عظیم شان چې دام په قلاره نازل کړی دی د دې حفاظت مونږ په خپل باندې کو الله فرمایي حفاظت به ز په خپل باندې کو همدغه وجه دا چې د قران کریم حفاظت متقیان او نیکان خلق نه علاوه داسې خلق کړي دي چې هغه دنیا کې په ظالم او په جابر سره اوسم یادېږي اغیم د دې قران د تحریف نه او په دې کې د بدلون نه انکار کړی دی او مصداق دغه حدیث مبارک ګرځي
ان الله ليؤيد هذا الدين برجل فاجر. الله تعالی کله نا کله د دې دین حفاظت په یو فاجر ظالم سره هم کوي. انسان وی چې زه د دین حفاظت نکوم نه، الله فرمای نور مې ډیر مخلوقات پیدا کړی دي چې هغه په حجاج بن یوسف سره یادېږي. حجاج بن یوسف دا هغه سړی چې د تورینا د صحابه رضی الله تعالی عنهم د وجود د وینو دارس سیدلې. صحابه کرام شهیدان کړي دي، تابعین شهیدان کړي دي، ډیر اولیاء کرام شهیدان کړي. لیکن یو وخت داسې و چې مسلمان خو وکړه، قرآن منو. یو وخت داسې و د يهود یو لس کسان راغلیو او هغه لسو کسانو حجاج بن یوسف توی یو کارو کا تو خو اسم د قرآن خدمت کې. خدمت داغه دو چې د قرآن کریم باندې زبر زیر پیش دیتا اعراب وی دا پینو، دا زبر زیر پیش دا په قرآن باندې نو، بلکې د قواعد او ضوابط بیتو مطابق به خلکو د قرآن تلاوت کو چې دلته به دا مرفوع وي او دا به منصوب وي او دا به مجرور وي. او دا ګران و عام خلق په دې باندې نه پوهېدل. عام خلکو ته ګران و، علماو ته خو اسانه وه، لیکن عام خلکو ته عوامو ته دا ډیره ګرانه وه. نو حجاج بن یوسف دا یو خدمت کړو چې قرآن شریف باندې زبر زیر پیش ولګول. نو یهودیان راغلل وی ته خو اسم د ملک بادشاہی تانه څوک تپوس کول والا نشته دی، یو کار صرف وکړه. قرآن شریف کې یو ځای کې یو نقطه زیاته کې یو ټکی، دا ټکی چې ته مونږ وایو نقطه وته وای، د بعد لاندې یو ټکی دی، تا باندې دوه ټکی دي، تا باندې درې دي، دغه ټکی یادې. قرآن شریف کې د 14مه سپاره چې راواله د دې په دې لومبني مخ کې دا یو ټکی دی، فابوا ان يضيفوهما. د موسی علی السلام او د خضر علی السلام واقعه می تاسو ته دوه جمعې مخ کې بیان کړو چې موسی علی السلام او خضر علی السلام په یو کلی باندې ورغلل او د خلکو نه ملمسیا وغوښتله. نو فابوا ان يضيفوهما، دی خلکو انکار کو د دوی د ملمسیانه. دا کلی د چا کلی او دا د يهوديانو کلی. نو دا غي د ملمسیانه انکار کول او چې څوک د چا ملمسیاونه کې نه هغه په معاشره کې ډیر بد انسان ګڼل شي، ویا څه بیکاره کس، د ملمالو قدر پکې نشته. او دا د موږ د دین مسله ده. اکرم الضیوف، نبی علیہ السلام فرمای د ملمنو به اکرام کوي، عزت به کوي، احترام به کوي. نو موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام هغه سره بل ملګرو د موسی علیہ السلام شاګردو، هغه الله تعالی رسول پیغمبر جوړ کړ، شمعون علیہ السلام په نوم باندې یادې. نو دې دریوانو پیغمبرانو د دې خلکو نه ملمستیا وغوښتله، فابوا او انکار وکړو ان يضيفوهما چې د دوی ملمستیا کړې. د دې دوانو مشران موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام، بزرگانو پیغمبرانو علیهم الصلوات و تسلیمات. نو دا څه چلو کا چې په دې باندې زمونږ ډېره غټه بدنامي ده. دا به د قیامت د ورځې پورې دا رواني، خلک به وایي چې د قصې د دوه کسانو مېلمستیا دوی نشوه کولی، غټ کلی و. نو داسې چل وکړه تا نه خو اسم څوک تپوس نشي کولی. فابوا دی که نه، فابوا د دې بعد لاندې ټکي راواله دا بره ولګوه او یو ورسره خپل ولګوه، یو همدغه ټکي صرف راواخله د لاندې نه بره کېږده او دویم ټکي ورسره کېږده چې دا اتو شي.
د ابونه اتوش د بانه تا جوړ شي نو کار بسم شي زمونږ به نوم جوړ شي ته چې څومره تحفې غواړې سره زر غواړې سپین زر غواړې څومره څه چې ستا په کار هغه به درله مونږ در صرف دقه یو کار وکړه نو حجاج بن یوسف ورته ویې ښه سیدو تاسو زما ملمانی او دنه زما مهمان خانه کې کینه مهمان خانه کې کینه ستاسو لږه مېلمستیا کو نو لاړو تورې راواغسته او دا لس کسانو لګیا شو په دې خپلو لاسو باندې د هغې لسو والو سټونه غذار کړل سرونه یې ترې وغورځول لس په لس یې مړه کړه مرداره یې کړه وی ښه تاسو په ما باندې په قرآن کې تبدیلي راولئ تحریف په ما باندې راولئ زه خو اسم په ظالم باندې یادېږم نو اوس را باندې دا کار کوئ داسې زه نشم کولی نو ګوره اگر چې حجاج بن یوسف فاجر انسان و ظالم و لیکن بیا هم د قرآن یو خدمت یې کړی زبرجیر پیش او دویم دا چې د تحریف نه ځان ساتلو د قرآن کریم د حفاظت ذمہواری الله غستره انا نحن نزلنا الذکر اوس قرآن شریف چې دی دا کلام الله هم دی کتاب الله هم دی کلام الله کلام خبرو ته ویل شي دا د الله صفت زه دا خبرې کوم زما د خولې نه دا خبرې روزي دغسې الله تبارک و تعالی د الله د شان سره چې څنګه مناسب د الله کلام د الله خبره دا قرآن دی او قرآن شریف دا هغه عظیم شان کتاب دی کنه چې د ټولو مخلوقاتو د پیدایش نه مخکې الله تبارک و تعالی په خپل د سورۃ یاسین تلاوت فرمایلو او د سورۃ طه تلاوت فرمایلو او فرشتو چې کله دا تلاوت اوریدو هغوی وی څومره بختور دي څومره بختورې دي هغه سینې کمې سینې چې به دا کلام او دا کتاب او دا قرآن په خپلو سینو کې محفوظوي او څومره بختورې دي او څومره برکتي دي هغه ژبې کمې ژبې به چې به د دې قرآن او د دې کتاب تلاوت کوي زما محترم مسلمانان قرآن سره به ربط ساتو قرآن د الله کلام دی زمونږ په ایمان دی عقیده تحاویه زمونږ د عقایدو په کتابونو کې یو کتاب دی په هغې کې زمونږ د اهل سنت والجماعت یوه عقیده دا لیکل شوې ده چې القرآن غیر مخلوق قرآن مخلوق نه دی القرآن لیس بمخلوق بل هو کلام الله قرآن مخلوق نه دی دا د الله کلام دی دا د الله صفت دی هغه صفت دی چې د الله د ذات نه جدا کیږي بس زمون په دې باندې ایمان دی دا عقیده ده کتاب هم دی مکتوب لیکل شوی دی اوس لیکل شوی مخکینی کتابونه چې نو هغه به لیکل نازلېدل کله موسی علیہ السلام کتاب تورات شریف الله تعالی ور لیکل تختې ورکړي نهم سپاره کې دا غي ذکر چې موسی علیہ السلام هغه تختې د تورات شریف کې خودل او دا شپږم سپاره کې دا ذکر راغل نو تورات شریف او یا نور کتابونه دا روح لیکل شوی نازل شوی روح کتاب بنازل شو قرآن شریف لګ لګ جبرائیل علیہ السلام باراتو پیغمبر علیہ السلام ته تلاوت کو چې الله دا څه فرمایلی او پیغمبر علیہ السلام بدن سره پسینه کې محفوظ ساته او صحابه کرام ته فرمایل دا لیکي اذان سره نو مکتوب هم شو مقروء هم شو مسموع هم شو قرآن د الله کلام هم شو او د الله کتاب هم شو زما محترم مسلمانانو د دې قرآن په مونږ باندې 15 حقونه دي ګورې ښا 15 حقونه دي او داغه حقونه به خیال ساتو چرته د دنیا نه داسې لاړ نشي چې حقونه د قرآن زمونږ په ذمہ باندې پاتې او د قیامت پر ورځ باندې بیا القرآن حجت لك وعليك چې قرآن به د قیامت پر ورځ باندې یا بستا د پر حجت شي د دې قرآن د برکت به ته جنت کې داخل شي
یا به پتا باندې حجت شي حدیث مبارک کې راځي پتا به دلیل شي چې الله دې انسان په ما باندې اس عمل نو کړی زما خیال نو ساتلی زما حق نو پورا کړی نو د دو سپارش د دې باره کې زما دا درخواست دی چې دې د خپل رحمت نه لري کا که حدیث مبارک کې راځي درې سيزونه له الله تعالی وجود ورکړي وي چې دا قیامت پر ورځ باندې ودا خبرې کوي وی با علام وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله چا چې زه یو ځای کړم الله ته خپل رحمت ترا یو ځای کې او چا چې زه لري کړم الله ته د خپل رحمت نه لري کې پاغي کې یو قران شریف هم امانت رشتہ داری او قران شریف زما محترم مسلمانانو د قران کریم د دې حقونو خیال اوساتو لومبني حق په قران باندې ایمان راوړل دي قران منل دي چې دا د الله کتاب دی د الله کلام دی الله تعالی مونږ ته علی غلی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی د تمام کتابونو سردار دی سید الکتب دی دا ایمان او قران باندې چې چا ایمان راوړو داغه درجه او چتیږي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله تعالی د دې کتاب په برکت سره د بعضی قومونو درجه او چتوي بعضی قومونو چتي ويضع به اخرين او بعضی راخته کوي کته را غورځي نګور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغي په زړه باندې او په سینه باندې د قران د رحمت او برکت بارانونه وشو صداقت ورته نصیب شو صدیق لقب ورته نصیب شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغي خو مشهور واقعات دي چې زړور او دلاور او بهادر انسان په معاشره کې داغنه نو خلق به نه یریدل چې د عمر سیب نوم بچا اوریدو هغه به یریدو لج به پیراته چې چرته ماته څه نقصان رو نه رسي او کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور وروت دی په دې نیت او اراده باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې انعامونه استلی شوی که چا د هغه سر مبارک راوړو نو سل او خان با په انعام کې ملاويږي هغه مفصل او د واقعه ده او مختصر د تویم کله چې د خور کور ته راو رسیدو او د خور په کور کې د قران تلاوت کېدو او خور ایمان راوړل دي چې داغي نوم فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر رضی الله تعالی عنہ وਹੀ په وهلو پټکولو د وجود مبارک نه ویني روان شي ورتوی عمره ته چې د چا زوین د هغه مور او پلار زم لوري ما کته ځان ته بهادر وین و زم بهادر ما کته په بيدینه باندې غیرت کې نو زه په دینداري باندې غیرت کوما کته په کفر باندې غیرت کې زه په ایمان باندې غیرت کوما اے عمر کته زما وجود نوړې نوړې قطري قطري کې زبد خپل دین نه اسکل و نړما او خپل دین باندې بزو مضبوط او قائم ولاله مان شالول عمر سے وی چې ښا داسې مضبوط دین او داسې دین چې د هغه په وجه باندې ته داسې کلک شوی چې مرګ ته د مغالي خیدا دا خبرې کې دی او په دې کې د عمر سے د قران شریف په یو پاڼه باندې نظر ولګیدو چې باغی کې د سورته طه سو آیاتونه لیکل شوی ولومبني طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى دا نصیحت دا قرآن دا هغه چا د پاره څوک چې د الله نه یریږي د چا په زړه کې د الله یره پرته دا غي د پاره نصیحت عمر صاحب چې دا وکتل بس د قرآن د رحمت هغه باران دغه په سینه باندې را شروع عمر صاحب وی زم ایمان راولم او مام بوزک کوم ځای کې خلک مسلمانېږي او په کومه طریقې سره خلک دا دین قبل ایمان قبلوي خوره وته ودا چې چل چې ځان خو مزیدار پاک کو زجی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې او دا عمر سے براغي
وره اٹکو سوکی عمر ما دن چې سوکو هغه ویریدل چې عمر چرته رضی الله تعالی عنہ چاته نقصان نه رسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل پرېږه د خیر دی راضی دی نو چې وره کولو قران نه وته نو تورخ په تیکی کې باندې کړي وخته وا او سترګونه اوخ کې روان ویو سره ټټ کړو او د نبی علیہ السلام په حضور کې حاضر شو یا الله حبیبه ما ته کلمه وایا ز اسلام قبلو ما هغه بدمعشیت نه ختم کړه او عاجزی پکې راغله قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن شریف هغه کتاب دی چې د دې په برکت سره انقلاب راځي بدلون راځي د عمر صاحب په زړه کې څنګه تبدیلی راوستله بدلونه پکې एकदम راوسته دا د قرآن برکت دی نو دا هغه عمر نسوب جوړ شو عادل ته جوړ شو انصافدار عمر ته جوړ شو عمر فاروق ته جوړ شو رضی الله تعالی عنہ چې دا غوی عدل او انصاف تر نن ورځې پورې یادېږي چې د عمر سے پشانته عادل او رحمدل او انصافدار بادشاہ تر نن ورځې پورې نه دی راغلی د عمر صاحب نه رستو زما محترم مسلمانانو د قرآن برکات دي چې قرآن سره مونږ تعلق وساتو امنه چې دا د الله کتاب دی او دا د الله کلام دی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ یو مالدار صحابی دی او دنیادار لیکن کله چې ایمان راوړو د قرآن سره ربط او رابطه راغله نو ذوالنورین ته نه جوړ شو دوراناګان والا یو بهترین لقب وته ملو شو خاندان نبوت کې داخل شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان سره رشتہ راغله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لونو سره نکاح راغله ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ هغه علی رضی الله تعالی عنہ چې د شپږو کالو ماشوم دی په خورو کې ناس دی لوبي کوي او کله چې قرآن ورید او قرآن باران داغي په سینه باندې شو د قرآن د رحمت او د برکتونو هغه باران داغي په زړه په سینه باندې وشو نو هغه علی رضی الله تعالی عنہ را پاسې دو او علی کرم الله وجهه ته جوړ شو رضی الله تعالی عنہ هغه حبشی بلال رضی الله تعالی عنہ د یو ناشنا ملک نه راغلی دی نه رشتہ دار شته دی نه سوک پیجنی یو غلام دی د وجود نتور دی دا سریر خیسته حسن نشته دی ظاهری لیکن هغه بلال رضی الله تعالی عنہ دا غي پزړه چې کله د قرآن د رحمت باران وریږي نو هغه بلال رضی الله تعالی عنہ پزماکه باندې روان دی او دا غوی د خپو د قدمونو आवाजونه په جنت کې اوریدل کیږي دا د قرآن برکت دی او یو ټکی د قرآن وی او هغه سره دومره مين راغله دومره چې خلک وਹੀ ټکی په شګو باندې سملی او پسینه وته ګټ دی پکانو باندې ولي هر قسمه تکلیف رسول باندې خلک ستړي شو یو ټکی د قرآن سره دومره مين راغلی دا وی احد احد قرآن کې دا ټکی موجود دی ګر قل هو الله احد نو چې ټول قرآن سره سوګو ربط او تعلق ساتي او په جبه باندې ټول قرآن جاری شي دا هغه سمرو چت مقام او مرتبه وي چې بلال رضی الله تعالی عنہ د کوم ځای نه کوم ځای ته ورساو او مکه مکرمه چې کله فتح شولا خلق وی چې نن با په مکه مکرمه کې به سوق اذان کوي په زورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بلال سشو بلال ته راشه او د کعبه چت اوخی جو په زور باندې اذان شروع کا دا د قرآن برکت زما محترم مسلمانان قرآن باندې ایمان اولر دا یو حکم شو حق شو دا یو حق شو د قرآن چې قرآن به منو دویم حق د قرآن زده کول دی ګوره قرآن به زده کو د قرآن الفاظ د زده کو یو بنده نشي زده کول دی خپل غوست کوي ځکه حدیث مبارک کې را دي کم بنده چې قرآن زده کوي او نه زده کیږي وته دته به 2 اجر ملاويږي فله اجران د دې لپاره 2 اجرونه دي
یو اجر او ثواب د ستړیوالي او دویم اجر د تلاوت هغه ټکی خو بیا وی کړ د هغې اجر ورته میلاوي او بیا د قرآن په یو یو ټکي باندې لس لس نیکۍ میلاویږي او چې بیا یو بنده د قرآن تلاوت په مانځه کې په ولاړه باندې کوي نو په یو یو حرف ته سلسل نیکۍ میلاویږي دا د قرآن عظیم شان برکتونه دویم حق د قرآن زده کول دی دریم حق د قرآن چې په دې کې څه دي په دې باندې ځان پوه کول دی د قرآن په معنو په مطلب باندې ځان پوه کول دی چې په دې قرآن کې څه دي او څلورم حق د قرآن عظیم شان په دې باندې عمل کول دی ګوره چې قرآن هم زده کو اوس په دې باندې عمل کو په قرآن کې الله فرمایي سود مه کوه سود نه به توبه وباسو په قرآن کې الله فرمایي نشه مه کوه نشه به پرېږدو قرآن کې الله فرمایي جواری مه کوه جواری به پرېږدو قرآن کې الله فرمایي غیبت مه کوه غیبت به پرېږدو قرآن کې الله فرمایي دروغ مه وایه دروغ به پرېږدو قرآن کې الله فرمایي غلا مه کوه غلا به پرېږدو قرآن کې الله فرمایي بدکاری مه کوه بدکاری به نه کو قرآن کې الله فرمایي د سترګو د نظر حفاظت وکړه دا بې ځایه مه استعمالوه د دې به حفاظت کو د غوږونو به حفاظت کو بلکې د هر یو اندام حفاظت وکړو دا عمل دی په قرآن باندې او پنځم نمبر دا بیا نور خلکو ته رسول دی دا قرآن چې سم پکې واورېدل چې دا بیا نور خلکو ته ورسو په کور کې زنانو ته بیان او داسې خپلو کشرانو ته او داسې په محله کې او بیا ورپسې بهر معاشره کې د قرآن تبلیغ بکو دا پنځه حقونه د قرآن دي الله یې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي بلې جمعې له به انشاءالله تعالی د ختم نبوت یو کانفرنس دلته مقرریږي نو د جمعې مونځ به لږ وختي کو بلې جمعې له به د جمعې مونځ وختي کو نو ملګري وختي راشي دلته کې په دې نږدې علاقه کې به علماء د ختم نبوت یو کانفرنس یو اجتماع به مقرریږي د جمعې مانځه پسې سمدستي نو دې وجې نه ملګري بلې جمعې له وختي راشي چې وختي مونځ وکړو او بیا په دغه اجتماع کې شرکت وکړو الله یې د عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم یا الله سم چول السل پیدا عمل کولو توفیق را نصیب کی د بدو اعمالو د بدو اقوالو د بدو عقایدو د بدو خبرو او د بدو عملونو نه مونږ ټول په امن کې وساتې یا الله ستا رضا ستا د پاک حبیب صلی الله علیه وسلم رضا زمونږ نصیب کی یا الله د هغې کارونو نه مونږ لرې او بعید وساتې او د هغې خبرو نه مونږ لرې او بعید وسات چې ستا ناراضګي پرې راځي الله زمونږ ایمان سلامت کې رب العالمین زمونږ ایمان سلامت کې یا الله د حاضر جمع کې څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې کوم ملګري بهر مسافر دي بیماران دي شفای کامله عاجله ور نصیب کې چاته څه قسم مشکلات دي کو په دې موجوده ملګرو کې دي او کو بهر مسافر دي الله د ټولو مشکلات حل کې زمونږ د ټولو حافظ شي ناصر شي نگهبان شي یا الله د دشمن د زور نه مونږ په امن کې وساتې الله زمونږ دشمن په مونږ باندې اسکله مغالب کوا رب العالمین زمونږ دشمن په مونږ باندې اسکله مغالب کوا الله کو هغه انسی دی او هغه جنی دی د هر قسمه دشمنانو نه مونږ په امن کې وساته یا الله څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي د چا په زړونو کوم حاجتونه دي مرادونه دي رب العالمین حاجتونه پوره کړي الله د خپل دین خدمت د خپل قرآن خدمت زمونږ نه تر مرګه پورې واخلي کلم چې دنیا نه رخصتې په جیب همدا کلمه جاری وسات لا اله الا الله محمد رسول الله